أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم. سورة مائدة د سورة مائده 4 نمبر آیات دی. داغه خو به دې الټانۍ لګولې دې تور ته د کوم کوترې لګولې سور ته کوم ته لګولې نه کنه درې ته کا ولې تا کوم ځای ته لګولې ده کوزې ته نه د خپلې ته یې ولګوه. دغه صحیح دی. اوس ودې ده اوس صحیح شو اختارو ده دغه نه چېرته کار کوي. يسألونك ماذا أحل لهم. سورة مائده 4 نمبر آیات دی. دا آیات راغلی دی په باره د سوال د عدي بن حاتم او د زید رضی الله تعالی عنہ په باره کې چې دیا د ښکار د پاره سپی ساتلی و او په هغې باندې به ښکار کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راله وی د الله پیغمبره د سپي او د ښکار د بازه په باره کې څه حکم دی. الله دا آیات راولیږو د هغې دپاره شرایط او تفصیل یې وکړو. یسألونک پیغمبره دی پوښتنه کوي ستانه ماذا احل لهم څه شی حلال دي دیو لره. قل ورته ووایه پیغمبره احل لکم الطیبات حلال کړی شوي دي تاسو لره پاکیزه شیونه. مراد طیبات نه هغه دي ما لم یاتی تحریم فی کتاب و سنه. هغه څیزونه چې د هغې په قرآن او حدیث سره او یا په قیاس سره د هغې حرمت ثابت نه وي. وما علمتم من الجوارح او هغه چې تاسو ښودنه کړې وي من الجوارح د ښکار زناورو ته. مراد د دې نه څه دی جوارح نه ښکار هغه چې تاسو ورله تعلیم ورکړی وي. د دې دپاره په کتابونو د فقه کې د قرآن او د حدیثونه څلور شرطونه دا ثابت دي. څلور ما علمتم من الجوارح هغه چې تاسو ښودنه کړې وي من الجوارح د ښکار کوونکو نه مکلبینا تاسو به خوشي کوونکي ویه لیږونکي به وی هغې لره تعلمونهن تعلیم به ورکړی وي تاسو هغې لره. دا به ټریننګ شوی وي او تا به وله خوشي کړی یا په ښکار پسې مما د هغه تعلیم نه علمکم الله چې الله ښودلی دی تاسو ته. فکولو الله خورئ مما د هغه نه امسکنا علیکم چې ایثار کړی دی تاسو لره سالمه. ګوره چې کلی ته ولیږي که نه او بیا یې ښکار نه خوراک نه دی کړی او ښکار یې خوړلی نه دی او تالی پریښی دی نو معلومه دا شوله چې دا ټریننګ شوی دی عادت دی مخته دی. او چې کله تا ولیږو او ځان له ترې خوراک کړی دی نو دا ټریننګ شوده نه دی د ښکار حرام دی. واذکروا اسم الله علیه او یاد کیا په هغه باندې نوم د الله په وخت د ایله کولو کې. واتقوا الله د الله نه ویریږئ ان الله یقینا الله تعالی سریع الحساب زر حساب کوونکی دی.
الیوم نن ورځه احل لکم الطیبات والله حلال کړي شوي دي تاسو لره پاکیزه چیزونه وطعام الذین لا خوراک دا کسانو اوتو الکتاب چې ورکړی شوی دی کتاب حل لکم دا حلال دي تاسو لره دا عطا وی عطا ابن ابي رباح وی کل من ذبیحة النصرانی وان قال باسم المسیح نو هر هغه دا چې وی کنه دا خوراک او ذبیحه دا په نوم د الله تعالی باندې وي کو هغه نصرانیه حلاله کړي کو مؤمن حلاله کړي کو يهودي او هغه اشیاء چې د الله نه ما سوا د بل چا په نوم باندې حلالي وا د پیغمبر په نوم باندې کو د ولی په نوم باندې نو دا حرامي وطعام الذین لا خوراک دا کسانو اوتو الکتاب چې ورکړی شوی دی کتاب حل لکم دا حلال دی تاسو لره مخکنیه یهودا او نصارا دا د دین یا سماوي قائلو یعنی الله منلو اختلاف صرف په دې کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت کې ذبیحه به د الله په نوم باندې کوله و زمانه کې یاد دی ذبیحه حلال نه ده دای وجه دا ده چې د اکثر دهریان شوي دي یا بت پرست شوي دي وطعامکم الله یا خوراک ستاسو مراد د دینه مذبوحه ده یعنی ستاسو حلال شوی شی حل لهم الله دا حلال دی دیو لره والمحصنات او پاک دامن خزیه مراد محصنات دلته څه دی لم تکن فی نکاح الغیر هغه زنانه چې د غیر په نکاح کې نه وي دام حلال دي تاسو لره والمحصنات الله ویا بی واده والا زنانه پاک دامن زنانه من المؤمنات د مؤمنانو نه والمحصنات او پاک دامن زنانه من الذین دا کسانو نه اوتو الکتاب چې ورکړی شوی دی کتاب من قبلکم تاسو نه مخکې دام حلال دي تاسو لره اذا آتیتموهن کله چې تاسو ورکوئ هغوی لره اجورهن مهرونه د هغوی مهر به څه کې دا به ورکیه نو اله بله حلالی د زنانو دپاره چې کوم مهر دی باندې موږ مفصل باس کړی چې حق دا د زنانو دی نو دا بعضو چې تی ویلي که نه دا حقونه تی والي نو هغوی وایي یاره وایي دا خو ناشنا مسله وشو لکه اوس چې حضرت ویل یو راته ټلیفون کړی دی او وایي چې یاره د ښځې حق نشته دی د خواښې په ښځه باندې حق نشته نو تا چېرته د کدو پاڼې ویلي دي کو نه تا د مدرسې شاته علم کړی دا خو الله هم دې ماف کړي چې کله د مدرسې یا د ګیټ مخې ته علم یې زده کړي یا چولې خوړلي ټول عمر او یا چېرته په جمعه بازار او اتوار بازار کې وخت تیر کړی نو هغه د خواښې او د دغه د حق نه څه خبر دی نو په شریعت کې خدا مسله ده چې حق خو نشته بنګور باندې د چا حق دی هغه مسله خو لا موږ چېړلې نه ده خو بهر کې په کو کومه مسله ویه او ته درس اورې نو چاته رابطه مه کوه چې یاره مولوي صاحب دا مسله وکړه د مولوي صاحب نمبر هم 24 ګنټې کولاوي او وټساپ هم شته دا سره رابطه وکړه او تپوس ترې وکړه خو ستا چېرته موږ په یو مسله کې خطا یو موږ به د خپو تلیخ کول کو چې اسلام وکړي او کو نه په نظریه د بدعات او د شرکیاتو روانې نو توبه وباسه او کو درس د قرآن د باندې بد لګیا نو ریوډو دې بند کوي پیتري ډېر مسلمانان داسې دي هغوی اوري تا ته پکې ضرورت دا نشته صحیح ده او مسله دا ده چې کومه مسله د قرآن او د حدیثو موافق وه او پې پوهېدلې پې نه پوهېدلې نو نمبر مې شته وټساپ مې شته طالب العلم نمبر شته د مدرسې نمبر شته د استاد شته رابطه ورسره وکړه وې د مولوي صاحب څه دوه خبرې کوم بیا به تا به کتاب کتی کېدی شي ځینې ناست دي که نه تراویح کله قاري کوي نو وایي بوډاګان په کړکو کې ناست قرآن یې کولاو کړی وایي چې د دې قاري صاحب نه څو غلطۍ نه کېږي نو ځینې په دې نیت باندې ناست دي نو هلته د معترض یوه سترګه ړنده پوهېږي خو په نه هسې کپرو دي زده کړی نو مسله دا ده چې دغه مسله چې په خواښې باندې د نګور حق شته نشته یا د نګور په خواښې حق شته نشته دې مسلې ته لا موږ نه رسېدلي او نه ما لا چېړلې ده صحیح ده
نم چیړلې ده او نه لا رسېدلي و دغه مسلې ده دا افترا ده دروغ دي تړلي دي چې مولوي صاحب دا مسله وکړله چې یاره دنګوره باندې د خواښې حق نشته نو دا خو زمونږ سره ریکارډ دی دا زمونږ 30مه ورځ ده چې در شروع دی صحیح ده نو په 30مه ورځ کې منګه دا مسله کلې ده چې لکه د خواښې په نګور باندې حق نشته او یا د نګور په خواښې حق نشته دا خو ریکارډ دي زمونږ سره ټول دا مسلې او دا خو موږ ریکارډ کوو د دې د وجې نه کوو چې ساله باندې څوک سره ونه تپي دا خو حسدګر او کینهګر خلک دی نو دا د هغه سمه مسله مرانۍ نو یو زمونږ حضرت ته ټلیفون کړی دی چې مولوي صاحب دا مسله دا من کله لا کړی دی تلاني کومې په خپل مقام باندې کومه حقوق بیانومه چې د خواښې څه حق دی د نګور څه حق دی خو د مهر مسله بیانه کړې ده کو ته خرڅې کړي دي نو هسې مسلې زړې نه کړي پردی حق دی والی نو هغه به کېدی شي په دې بده لګېدلي ځان له تې خرڅ کړي موټرسایکل یې پې اخیستی دا ځینې داسې کوي ښځې نه یې خرڅ کړي ځان له پې سکوټر والي یا پې چېرته سیزن له لاړ شي بیا وبیلي سیزن نو بیا د هغې خواري پې پوري بار کې په الا یاتیتموهن اجورهن څه به ورکوئ لا تاسو دې ولره مهرونه د هغئ محسنین لای نکاح کوونکي به ویا غیر مسافین نه به ویا ښکاره بدکاري کوونکي ولا متخذي اخدان او نه به یا نیونکي پټو یارانو لره په حدیث کې راځي وی اشراط الساعه د قیامت غټې نښې دا دي ای یرفع العلم علم به چوت شي ویکثر الجهل او جهالت به ډېر شي والزنا بدکاري به ډېره شي وشرب الخمر شراب سکل به ډېر شي ویقل الرجال نارینه به کم شي ویکثر النساء او زنانه به ډېرې شي مشکات کې روایت دی په 2 جلد 486 نمبر صفحه کې مشکات روایت دی علامات قیامت کې ولا متخذي اخدان او نه بیانونکي پټو یارانو لره دې باندې مخکې تفصیل شوی وما یکفر بالایمان او چا چې کفر وکړو په بدله د ایمان کې فقد حبط عملو نو برباد شو عمل ده وهو فی الاخره او دا په آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه وي دویم باب دی 12 نمبر آیت پورې بیان د امور مصلحه کوي او ترغیب ورکوي وفا د الله والسلام بشارت د مؤمنانو لره یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو اذا قمتم الى الصلاه کله چې تاسو ودرېږئ مانځه ته فاغسلوا نو وینځئ وجوهکم مخونه خپل وایدیکم او لاسونه خپل الی المرافق تر ګیټو پورې وامسحوا علی ما وکئ برؤوسکم په سرونو باندې وارجلکم او پښې وینځئ الی الکعبین تر ګیټو پورې دوه خبرې یاد ساته د آیات د ظاهر نه دا معلومیږي چې کله مانځه ته پاڅئ نو بیا به څه کوئ دا اودس به کوئ خو د آیات په ظاهر باندې عمل نه دی ښه آیات قمتما په معنی د اردتم دی معنی به دا شي ایمان والاو کله چې تاسو اراده کوئ د مانځه وانتم محدثون او تاسو بیا اودسې ویه نو اراده د مانځه دی ده او بیا اودسې نو فاغسلو نو بیا دی فرائض د مانځه دغه دي څلوره د اوداسه نو بیا دا وینځه اودس وکړه بغیر د اودسه مونځه دا نه کېږي اذا قمتم کله چې اراده لرئ تاسو د مانځه کولو او بیا اودسې ویه نو فاغسلو علی وینځئ وجوهکم مخونه و ایدیکم او نوره طریقه په حدیث مبارک کې دا راغلې ده وایدیکم او لاسونه خپله الی المرافق تر ګیټو پورې وامسحوا مسح وکئ برؤوسکم په سرونو باندې با پکې د پاره د څه ده د تبعیض ده بانه دا ده مسح وکئ په بعضې سرونو باندې اوس بعضې سر څه دی مجمل دی په دې کې د احنافو مذهبه ډېر قوي دی په مسح د رأس کې سر کې امام مالک رحم الله وایي د ټول سر مسح څه ده فرض ده ټول سر به مسح کوي امام شافعي رحم الله وایي چې اقل 3 خته دی او پورته چې څومره کي نه موږ چې 3 خته داسې راونیسي نو هغه خو مسح نه شول هغه څه شو غسل شو او په مسح او غسل کې فرق دی
مس دې ته وایه چې تر لاس لانده لاسه دا په سر راکاږي چې تا درېخته راونیول او درېخته نیمه خو دې لامده کړه ټول باقي د اوس ځای پرې نه خوست امام ابو حنیفه رحمه الله وایه چې د مس د سر په باره کې قرآن کریم آیات مجمل دی او دا تفسیر ته محتاج دی اوس الله وایه چې مس وکیا برؤسکما په سرونو باندې اوس بعضې سر باندې مس وکه نو بعضې سر اوس څومره دی نیم سر مسکو څلورمه مسکو نه ټول سر مسکو څومره نو د دې د تفسیر دپاره موږ حدیثو له لاړو ځکه په قرآن کریم کې د مس د سر په بل ځای کې بحث نشته او نه آیات راغلی نو خبره مجمله وه نو موږ چې د اجمال ختمولو نو موږ د حدیث د رسول الله وکتل صلی الله علیه وسلم نو په حدیث د مشکات کې راځي صحیح روایت دی چې مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوی دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اتا صباته قوم فبال وتوضا ومسح على الناسيه رسول الله صلی الله علیه وسلم را ډیران د یو قوم ته تشودس مات کړل او بیا او دس وکړل او ومسح على الناسيه او د تندی مقدار مسح وکړه نو چې منګه تندې ناپ کو نو څلورم ایسره سر و څلور غوتی وګورئ دا د وساجي څلور غوتی نو منګه سره څلوري سیکو نو دا یو ایسا دا دوا دا درې او دا بلې څلورو نو اوس د څلورمې ایسې مسه څه ده فرض ده د دې تفسیر په څه کې دی په حدیث رسول الله نو خبر خلاصه شوله صحیح ده وامسحوا ما وکیا برؤسکما په سرونو باندې په بعضې سرونو باندې بیا دا نشی چې ته پکې دا شی جوړی او دا پکې جوړی او داسې پکې جوړی او داسې کې او دا بس که خبره داره بس سر چوت کوي خبره خلاص دې ته مسو صحیح ده دا یې نه دی او که دواړو لاسونو باندې کې حدیث کې دا هم راغلی پیغمبر علیه السلام به داسې دا لاس بوت داسې به یې بوتو داسې به یې رویسو به دې څټ ښکته نو بس دواړه مسې به وشو د سر دا به مسو شو بل روایت کې داسې راځي داسې به یې بوتلو بیرته به یې داسې را واپس بس دا هم راځي فاقبله و ادبره د مخې نه یې بوتله شاته د شا نه راوستله مخې ته ترمیزي روایت نو طرق پکې دي هر قسمه خو څلورم ایسا سر به مسه کي وامسحوا ولا مسح وکیا برؤسکما په بعضو سرونو باندې و ارجلکم اوس دا ارجلکما علمی مسئله ده دا ارجله دا کوم خو ضمیر دی دا ارجله دا عطب دی په څه باندې په ایدیه هلته ایدیه منصوب دی د فغسلو د لاندې داخل دی او وجوه منصوب دی ایدیه منصوب دی نو ارجلم منصوب دی نو وینځه وجوه مخه و ایدیه او لاس و ارجله او پخی او مجرور نه دی چې و ارجلی نو بیا به په رؤوسی باندې عطف وي نو بیا به مسوي د پخو خو نه د خپو انزل فرض دی نو ځکه منصوب ویلې په وجوه باندې ولن دا کړی عطف کړی دی صحیح شوله او حکم د معطوف او د معطوف علیه څه واحد وي دا یو وي یو خبره لاړه دویمه خبره چې په بعضې قراتونو کې دا په کسرې د لام سره راغلی ده لکه داسې ده چې وامسحوا برؤسکم و ارجلکم ارجلې دی نو د هغه ارجلې ځکه قرآن خو په سبع قره راغلی که نه اووه قرتونه دي دا اووه لغتونه دا اووه لهجې وي اووه زبانونه او د عربیت لکه زمونږ پښتو یو شانته سوات والا بل شانته د پېښور بل شانته د وزیرستان بل شانته د افغانستان بل او پښتو اقیوه ده دقه رنګ عربیم ده دا پسیحه ژبه ده صحیح ده نو ارجوله کې ارجولی کو نو بیا ترې شیعهګانو استدلال وکړو شیعه وایه چې څنګه په سر باندې مسح فرض ده نو دارنګې بغیر د موزې په خپه باندې مسح کول فرض دي د خپې غسل نشته د خپې انزله دا نشته هغه قرات راغلی چې و ارجولی نو دا تینا چا وکو دا تینا شیعه و حضرات وکو اهل سنت والجماعت او علماء کرام
فقها هغه ویا چې ارجلی قرأت دا هم راغلی دی، خو د ارجلی د قرأت مقصد دا دی چې دا مسه وکیا په خو کله چې کله دیا موزه په خو وي. صحیح ده؟ نو مسه وکیا په پخو باندې خو په حالت د موزه کې چې موزه دې څه یا په خو وي. دای تی وی. نو بعضې حضراتو تینا دا بل طرف رویستو چې هلکه مسه وکیا په پخو باندې چې جورې به دې په خو وي. نو دا ته دی رویست. دا د جمهورو نه اټکر مسله ده. دا مسله چې آیا په موزه باندې مسه یجوز ده لا یجوز ده، چې په مسه په موزه کیږي کنه، د دې مسلې امت مسلمه قائله ده او په دې باندې امام بخاری، امام مسلم، امام ترمیزی، صاحب د مشکات، ابو داود، ابن ماجه، دارمی او نسائی چې څومره کتابونه د حدیثو رالی نو مسح علی الخفین باب مستقل قائم کړي دی. امام بخاری ویا باب دی په عنوان د دې مسله چې مسح علی الخفین. دا مسله یاد ساته. صحیح شوله؟ امام ابو حنیفه رحمه الله د دې مسلې نه قائله کېدو چې مسح په موزه باندې جایزه نه ده. د هغې وجه دا وه هغې ویله چې د حدیث په وجه باندې خو موږ د قرآن کریم فرضي مسله نشو پرېښوستی. دا خو قطعی ثبوت دی او قطعی دلالت آیات دی، شک پکې نه. او امر الله کړی دی چې فغسلو وینځئ، نو ویزې څنګه د حدیث په بنیاد پرېږدم. بیا پکې د اتیا بدري صحابهو نه حدیث را نقل شو. 80 صحابه کرامو، اتیا صحابه کرامو د مسح علی الخفین په موزه باندې د مسح کول جائز دی، د رسول الله نه ثابت دی. اتیا بدري صحابهو نه حدیث را، نو خبره اظهر من الشمس شوه، د نور نه ښکاره شوه. نو امام ابو حنیفه فتوا ورکړه چې یجوز المسح علی الخفین، په موضوع باندې مسح دا جائز شو. د دې نه قایله کېدو نور ائمه قایل او ډېر احتیاط کوي. صحیح ده؟ ښه بیا مسله دا پاتې شوله چې د موضع د مسح کې خو د چا اختلاف نشته. د کل امت مسلمه په موضع په مسح کې اختلاف نشته. دا اجماعي مسله ده، په دې باندې اجماع ده. او د دې منکره ګمراه دی، د موضع د مسح منکره ګمراه دی، د ګمراهۍ ته روان دی. اجماع نه دا منکر دی. نو ولی ما توله کې داخل دی. وما یشاقق الرسول من بعد. خجی بیا دا مسله چې آیا مسح علی الجوربین جائز ده و جائزه نه ده. امام بخاری غټ محدث دی، په هر مسله باندې امام بخاری باب کې خوده دی. باب الصلاة، باب الصيام، باب الحج، باب العمره، باب مسح علی الخفین، باب الوضوء وغیره وغیره، په هر مسله با. خو باب مسح علی الجوربین په بخاری کې نشته. په بخاری کې دا باب نشته چې مسح په څه باندې جایز ده. امام بخاری وایي دی کې ما ته حدیث صحیحه میلاو نشو، په مسح د جریب کې ما ته حدیث صحیح نشته. او امام بخاری خدا التزام کړی دی چې په خپل صحیح کې با څه راوړم، صحیح متصل السند روایات راوړم چې د رسول الله نه صحیح ثابت. نو په مسح د جریب کې حدیث نه. بیا پسې مسله لاړه استاد امام مسلم لا. امام مسلم بام قائم نکو، ځکه امام مسلم د امام بخاری په مایناز و شاگردانو کې دی. بیا مسله رااله چاله امام ترمیزی لا. امام ترمیزی حدیث ذکر کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسح جوربین کړی ده، او دغه حدیث ته امام ترمیزی حدیث حسن صحیح و. صحیح شول؟ دا د امام ترمیزی د حدیث خپل اصطلاح ده، تاسو به اووي. امام
ترمذیه په حدیث باندې په آخر کې حکم لګی چې دا حدیث ته کمی قبیله دی. نو حسن صحیح دا د امام ترمذی اصطلاح ده، حدیث ته دا وایي. نو بیا علماء کرام محدثین وایي چې د امام ترمذی د مسجد جریب حدیث ته حدیث حسن صحیح ویل، دا د امام ترمذی صریحه غلطی ده، دا حدیث صحیح نه دی. دا حدیث شری نو دا د څو نه رانقل دی، دا د یو صحابي نه 98 شاګردانو رانقل کړی. څو 98 شاګردان را پاڅېدل او د خپل استاد نه د مسح علی الجوربین حدیث نقل کو. صحیح چې مسح په دې کې 3 روایت دي. نو هغه چې مسح جوربین حدیث را نقل کو په دې کې 97 شاګردانو ویل، 97 شاګردانو 99 شاګردانو ویل چې موږ ته استاد ویل چې رسول الله مسح په څه وکړه، په موزه وکړه. او دا یو حضرت را پاتې د ویل چې نه، موږ ته دې صحابي ویل چې رسول الله مسح په جریب وکړه. نو دی د 98 خبره پرېښوستله د 99 او د یو دی، نو 97 غلط دي کو، یو خطا دی. چې 99 وایي چې د حدیث یې موږ ته داسې بیان کړی دی، دا یو حضرت وایي چې نه موږ ته داسې بیان کړی دی. په حدیث باندې استاد کلام دی. دا څومره روایت چې راغلی دي د څه په باره کې، د مسجد جوریب په باره کې، نو دغه روایت متکلم څه دی؟ فیه دی. په دغه حدیثو کې څه دی؟ کلام دی، یا په راوي باندې، یا په سند باندې، یا د حدیث په الفاظو باندې. هیڅ یو صحیح متصل السند مرفوع روایت په مسح علی الجوربین مسئله باندې نشته. کوری چې صحیح ماتری پیش د امام ترمذیه په روایت کې چې بعض راویان دي د هغې په باره کې بعض محدثین وایي دا زنادقه دي. یو راوي په کې دی وایي دا کذاب دی، وایي غټ دروغجن و، ده به دروغ ویل. نو امام ترمذی دی حدیث ته وایي د حسن ویل، دا صحیح نه ده، دنه خطایی وایي شو. بیا موږ لاړو او د ترمذی شرح وه او د هغې نوم وه تحفة الاحوزي د علامه مبارک فوري غیر مقلد. هغه ده ویني، هغه شرح ده تحفة الاحوزي د مولانا صدا مبارک فوري. دا مکمل اهل حدیث دی، دا په هندوستان کې تیر شوی، ښه عالم دی، بهترین او ښه کتاب یې لیکلی. منګه ګورو دا کتاب مخکنو علماو کې وایي چې مسح د جریب جایز دا، خو ګوره مروجه جریبه نه ده، دا کومه چې تاسو اغوندئ. دا وایي ښه، وایي د جریب دپاره 4 شرایط دي چې کم فقهاو ذکر کړي دي، او چې کله پکې دا 4 شرایط نه وي نو لا يجوز المسح علی الجوربین. وایي په جریبه مسح جایزه. نو اوس یې منګه بابا ته صحیح وو که نه دې زوی ته ولسم وو. بابا وایي 4 شرایط د غیر مقلدو بابا وایي، او ښکته بچي وایي چې نه منګه شرایط د بابا نه منو. نو دا خو نمک حرامي ده چې ته د مشر خپل ولې شرایط نه مني. ائمه 4 ائمه دي: امام مالک، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمهم الله. 4 وانه د دې مسائلې قائل دي چې لا يجوز المسح على الجوربین. په جریبه مطلقه باندې مسح جایز نه ده، مطلقه مسح جایزه ده، مطلقه جریبه ده ته مع الشرائط او جایز ده چې شرطونه پکې یو میل مزل پکې کی په خپل باندې مستمسکه یا یعنی دا وستا جریبه دا پدې د پخې په پنډۍ پسې نښتې ده، خو د څه په واسطه؟ د تیلی. چې تیلی پکې نشته نو دا جریبه څه ده؟
دا کپړه د ښکته خوېږي. یوه دویمه دا نه چې دا به وستاجي اوبه کله ته په لاس راکاږې د دې لمدبل به خپې ته نه ځي. صحیح شوله. او څلورم شرط یې دا دی چې په دې کې به د بهر نه پخه نه ښکاري. څلور شرایط یې ولوي. دا وله چا ویلي؟ ائمه اربعه. اوس دا جریب اقسام دي. یو ته مجلده وی، یو ته منعله وی. صحیح شوله. یو جریب هغه ده چې د هغې د لاندې چمړه ده. یو جریب هغه ده چې د هغې د بره چمړه ده. یو جریب هغه ده چې د هغې مکمل چمړه ده. په دې باندې څه جایز ده؟ مسه جایز ده. دې کې د چا اختلاف نشته. او چې کله مجرده ده مکمل د چمړې نه خالی ده نو په هغه کې شرایط اربعه دي. نو څلور شرطونه چې پکې نو بیا پې مسه جایز ده. او چې دا څلور شرایط پکې نه نو بیا پکې نشته. مفتی اعظم د سعودي علامه مفتی فوزان دامت برکاتهم العالیه داغه فتاوا ده. فتاوی فوزان هغه به وګوري. ويجوز المسح على الجوربين خو مع الشرائط. ګوره مسح د جریب جائز ده خو سره د څه؟ د شرطونو. ګوره دا مفتی اعظم دی، ژوندی دی. صحیح ده. او د هغې ویډیو بیانم دی. ویډیو د هغه نه تپوسونه کوي د سعودي حکومت او علما. بله ورځ تپوس شوی دی. دا دوه تپوسه تې شوي ما سره شته ویډیو کې درښیمه ما ته ووه. صحیح ده چې یقین دې کېږي. یو تې نه دا تپوس شوی دی چې آیا په دې مروجو عام اوس چې کومې جریبې خلک استعمالوي په دې مسه جایز؟ هغه وایي لا یجوز. دا مسه جایز نه ده او جایز ده خو مع شرایط چې څلور شرطونه کوم امامانو ذکر کړي دا به پکې. یوه دویمه ته دا مسله تپوس شوې ده چې جنازه په جهري قرت سره کول، جنازه په جان سره کول جایز دی؟ هغه وایي هذا بدعه. وایي دا بدعت دی. جنازه بالجهر څه ده؟ بدعت دی. وایي دا اوس حضرات کوي خواهشات و تابعداري ده. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. خواهش تابعداري پسې خلک روان. نو د دې مسلې ائمه اربعه دي قایله محدثین او داود ظاهري اهل ظواهره د هغې قایل دي. نو اهل ظواهر خو ډېرو مسلو کې زموږ سره اختلافات دي. هغه د حدیث او د قرآن په ظاهر باندې عمل کوي او ډېرې مسلې دي. دا سره زمونږ په هغه مسلو کې څه دی وساجي اختلافات شته. نو صحیح روایت په مسه د جریب کې دا نه میلاوي خو چاته معلوم ارادي وړي. صحیح ده. صحیح روایت کم د ترمذي حدیث دی نو حدیث باندې کلام دی. کم د مشکات روایت دی په حدیث باندې کلام دی. نو نورو مسلو کې خو امام بخاري نیغی دانګونه وی. صحیح بخاري کې وی راغلی دي. دې مسله کې وی بخاري کې څنګه پیچي دا مسله امام بخاري نه مانی څنګه ته مانی؟ امام بخاري دې قائل نه باب نه دی. اوس بدلته ویا امام بخاري د دې مسلې پته نه چې مثلا الخفين کې خصله د موزي نو مثلا جوربین نه شو کې خوسته پای بس نشو کولای. خو صحیح روایت ته تب کې نه وکړ. بل مسله دا چې دا د قرآن نص دی. دا آیات دا قطعی ثبوت قطعی دلالت دی. صحیح ده. قطعی ثبوت قطعی دلالت دی. قطعی مسله ته په داسې حدیث باندې چې د هغې حدیث په باره کې بعض وایي دا موضوعي دی، دا ضعیف دی، په دې کې راوي دی، دا کذاب دی. په داسې حدیث باندې ته قطعی مسله څنګه پرېږدي؟ دا قطعی مسله خلقو د مسې مسله د موضوع نه منله ته پکې د سم معنی د جریب دا معنی موږ په دغه کې لانجه وه چې موضوع زموږ امام ابو حنیفه نه منله چې قطعی دلالت پکې. یو ورځ یو حضرت وی بعد خلک وی چې هر هغه شی چې هغه په ګرمۍ په هغه باندې مسه کېږي دا پکې ویل نور یې وکړه. څه کوي چې پرتوک دي سوړې سوړې راوړ کومه سوړه د ګانډم جړه راځي. یوه مسله خو نه وایي چې خپه ګرمه نو خپه خو اورم ګرمۍ په اور مسه کېږي. خپه خو ستا چې څه هم ګرمۍ کامبل هم ورته ځان سره صحیح ده.
خپه خوا یو نری زړوکې خپه پې راتاو یو عالمه د هغې داسې یو حجره کې چا سره ناست نو زه یو ځای له لاړم نو د هغې چا راواړولو کلام و د بل څه نو دې مسلې تپوس یې چا وکړه چې مسه د جریب نو هغه وایي صحابه کرامو مسه وایي په پټۍ کړې ده په څه کړې ده په پټۍ وایي هغې د خپو نه رینجه کې تاو کړې وي نو الله دې تا ته هدایت وکړي په مسه د جبیره کې د پټۍ کې خو د چا اختلاف نشته مسه خو چې په زخم کومه پټۍ واوړي پاکې دا نشته چې دا جریبه ده کو پیډه ده کو ناره ده خو چې پټۍ ده نو په هغه باندې لاندې زخم نه دی روغه په هغه باندې مسه ده او خو موږ د سر هم قایل یو چې په سر دې مات دی پښه دې ماته ده لاس دې مات دی د پټۍ مسالې نه د څه مساله جوړه کړه د جریب نو مالنې به دې خواته چې اوس دې پی کړمه چې دا پټۍ ده دا رینجکه کو نه دا دغه وه جریبه وه نو ته پټۍ او جریبه نه پېژنې د پټۍ احکامات ځان لري د هغه جرحه د زخم دی د زخم احکامات ځان لري د جریبې مسله ده جدا ده تمام فقها مغنی د ابن قدامه صحیح شوله هغه هم وایه چې مسه د جریبې جایزه خو مع الشرائط اربعه د څلورو شرطونو سره چې نه ونونه تمام علما د دیوبند تمام فقهای کرام ائمه اربعه محدثین دا ټول د څوک بغیر د مطلق جریبې په مطلق جریبه چې دا کومه عامه مروجه د دې د مسې ګوره په امت مسلمه کې هېڅ څوک نه دی قایله ما سوا د باجوړیانو نه هېڅ څوک هم نه دی قایله په هندوستان کې چې کوم اهل حدیث دي هغه هم په دې رد کوي چې ګوره دا مسله زموږ نه چا غلطه خوره کړې ده او زموږ کتابونه وګورئ زمونږ د مبارک پوری کتاب دی وی تحفة الاحوزی ګوره موږ څلور شرائط وو صحیح ده زمونږ د مشرانو کتابونه وی وګورئ زمونږ هغه شرائط دي کوم چې د ائمه اربعه دي د مطلق جریب مریب من قایله نیو هغه مسلې له هوا ورکړه اوس یې هسې پر انجکو نو وی باران نه کېږي چې راکې شي بیا ودرېږي نو په بېلمازه ورته استسقاګانې کوئ بیا اودس ورته ولاړې نو څه به وشي او اسان کار هم مندلی صحیح ده بیا به عام خلک په دې کې مبتلا شو عوام او بیا عوام په ضد کې لاړ شي زنانه په ضد کې لاړ شي دارنګې یا نارینه په ضد کې لاړ شي طلبای کرام په ضد کې لاړ شي ته به یې خپویه کې قائله به یم کې د هغه باوجود به دا ضدي نو ضدي ته خو الله هدایت نه کوي که نه مخکې خبره تېره شوه چې نه الله بخي او نو ته هدایت کوي نو هغه په ضد کې لاړ شي وروره نو ستاسه به امین په دې به مسله کې څه کوي بیا باسونه کوي نه به دا پېژني چې جریبه څه ته وایي نه به دا پېژني چې موزه څه ته وایي نه به دا پېژني چې د مس شرائط څه دي په کوم صورت کې روا ده صحیح ده یوه ته ما په بازار کې ویل موزه په خو کړې وه نو دا موزه داسې خیرنه وه بارواله و نو ما ورته وویله ما دا موزه جوړ ما 2 میاشتې وسوې و ښکلی نه ده ما ته تپوس وکړو د بازار جومات نه راوتم ما لکه موزه خو دې په خو کړې ده ویله مال دا څومره وخت یې وشو ویل ډېر وخت یې وشو نه ما لوبانسې نه ویل سم په خو کړې ده پکې ده خدای دې مال پویه که چې پوه شي دا خو د مقیم دپاره یوه ورځ یوه شپه جایز ده مسافر دپاره 3 ورځې او 3 شپې دي په حدیثو کې د هغې تفصیل دی مال دا خو وباسه خیر دی چې سار دی اغوستلی نو ماښام چې کور ته تللې بېرته یې څه کوه وباسه یا بل سر له وباسه نو 24 ګنټې به پوره کېږي نو هغه چې داسې سړی چې هغه ته دا معلومات هم نه یو ساسه به لاندې وځي وایي مسه په څه کېږي په جورې به کېږي او دا او حالن کې که تپوس دې وکړو نو استنجا به په ښي لاس کوي دا به د حال که تپوس دې وکړه نو هغه به د مانځه فرائض هم نه پېژني واجبات به هم نه پېژني د اسلام ارکانات به هم نه پېژني او د ځانه به شیخ القرآن او شیخ الحدیث جوړ کړی او هغه به خپله منماني کوي او په حدیث کې راغلي دي او بس دا عمل به په دې باندې په حدیث کې ډېرې خبرې دي تا ته ما ویل راغلي بیا به هغه ټولې کې نه لا یوارجو لکما په پښو باندې پښې وینځئ الی الکعبین تر ګیټو پورې وان کنتم جنبا لایکویا په حالات د جنابت کې فطهر ولا ځان ښه پاکیا په غسل باندې وان کنتم مرضا او که تاسو یې وی ناجوړه او علی سفرین یا په حالات د سفر کې وی او جاء احد منکم یا راشي او کس منکم ستاسو نه
یا راشي یو کسا منکم ساسنا من الغایط الوی او دسماتی تا او لامستم النساء یا نزدېکت وکیا د زنانو سره. د لمس نه مراد دلته څه دی؟ د لمس نه مراد دلته جما ده. فلم تجدو او بیا نموزیا ما انوبو لرا فتیممو نو قص وکیا سعیدا طیبا پاک پاک خاورا فامسو مسو وکیا بی وجوهکم په مخونو بانی و ایدیکم و پلاسونو بانی منو داغینا ما یرید الله لا اراده نلری لیجعل علیکم چې وګرځیا پتا سو بانی من حرج ستنګسیات ولکن یرید لیکن الله اراده لری یطهرکم چې تاسو لره پاکی ولیتم نعمتا پورا کی نعمت فلن علیکم پتا سو بانی لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. وذکروا نعمت الله یاد کئ نعمت د الله تعالی علیکم چې کړه دې پتا سو بانی ومیثاقه الذی او هغه وعده واثقکم چې کړه د ساس سره به هغه لرا اذ قلتم کلا چې تاسو ویلا سمعنا منګه اوریدلې دی واطعنا منګه تابعداریم کوو. واتقوا الله د الله نه ویریږئ ان الله یقینا الله تعالی علیم فوید بذات الصدور فرازونو د سینو باندې. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولا کونوا شیا قوامین لله کلاک ودریدون کې خاص الله د پاره شهدا گواہی ورکوونکي بالقسط فانصاف ولا جرمنکم اوراتیز نکی تاسو لرا ولا جرمنکم اور پورتنه کی تاسو لرا شنآن قومنا بغض د یو قوم لا الله تعدلوا په دې خبره چې انصاف ونه کیا اعدل انصاف کوي هو اقرب د انصاف باقرب ډیر نږدې ویل تقوا تا واتقوا الله د الله نه ویریږئ ان الله ان الله تعالی خبیر خبردار دی بما پاسبانی تعملون چې تاسو کوي. بشارت ورکیا وعد الله الذين لا وعده کړی دا کسانو سره امنو چې ایمان راوړی دی او عملو الصالحات عمل کړي په طریقه د پیغمبر باندې لهم الایدی ولرا مغفرة بخنه دا واجر عظیم او اجر ډیر لوی. والذین کسان تخویف پر کیا کفرو چې کو پرې کړي دی وکذبوا بیااتنا او دروغجنې ګړنې دي زمونږ آیاتونو لرا یا نسبت کړي د دروغ زمونږ آیاتونو ته اولئک اذا خلق اصحاب الجحیم جهنم ولادی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والا اذکروا نعمت الله یاد کړئ الله و یا نعمت دل علیکم چې کړي دی پتا سبانی اذ هم قوم کلا چې قصو کو یو قوم ایبسطو الیکم ایدیهم چې روږد کیا دویا الیکم تاسا ایدیهم لاسونه د پاره د جنگ فکپ ایدیهم الله بن کړل لاسونه د دیوانکم ساسو د جنگ نه. واتقوا الله د الله نه ویریږئ وعلی الله فلا بندي فلیتوکل المؤمنون بروسو کیا مؤمنان. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل دریم باب دی 19 نمبر آتا پوری په دې کې زورن اور کې په نقض د عهد باندې ولقد اخذ الله يقينا الله غسوا ميثاق بني اسرائيل مضبوط لو بني اسرائيلنا وبعثنا او الله منګه مقرر کړیو منهم د دیونه 12 نقيبا دولس مشرانا دولس مشران دا مقرر کړی شوی د دیونه دا نقب ستوي نقیب دا عیله کې امین القوم تا دا سره دی چې دا په قوم کې مرتبه اوچته وي. دا اصل مسله دا چې کله د میقات ته تلل نو دا 12 دا قبیلې ویا شپږه قبیلې وي نو دا هغه نه دوه کسانې راواغستل بعد ویا چې دا 12 قبیلې ویا او د 12 قبیلونه یو کس راواغست آلته بیا 70 راضیه او یا کسان لکه چې دوی ته راغستی کنه نو شپږ بیا په هغه بله مسله میقات کې راغستی نو 12 چک 72 ته نه جوړیږي نو هغه کې هغه یو شعب نو کالی بیسار شوی نو 72 او یا تلیو دا دلته مراد نور مشران دي
منو ملای د دیونا دولس مشرانا وقال له ویل الله تعالی انی معکم ز ساسو مرګره ما په اعتبار د نصرت او امداد سره شرط پیدا ولګاو لئن اقمتم الصلاه کو تاسو ودراو منزلرا دویم شردا دی واتیتم الزکات ورکو تاسو زکات لرا وامنتم برسولی دریم شردا دی چې ایمان راوړ زما پاسازو باندې زما پر رسولانو باندې سلورم شردار وازرتموهم امداد کو تاسو د دوی وقرصم الله پنځما شردار چې قرض مرکو الله لرا قرضا حسنا قرض خستا بلا طلب زیادت ان بغیر د طلب د زیادت نه قرضنا سنا قرض کې ساله او کفرن عنکم ازب خامخالری کما ساسنا سیئاتکم تکلیفون استاس ولو دخلنکم او زبننا با سماتا سولرا جناتین باغونو تا تجری چې روان وي من تا تلنهار لاندې د ونو دا غین ولی فمن کبر بعد ذلك چاچ کبر کو بس دین منکم ساسنا فقد زل سوا السبیل نو دا گمراه شد سمیلار برابرینا فبما نقسم په سبب د ما تولو لوزونه د دیو فبما نقدم په سبب او د وجې د ما تولو د دیو میثاقم لوزونه لرا لعنا ملای منګلانتو کو بدیو باندې وجعلنا منګ وګرځول قلوبهم زلون دیو قاسیه سخته مراد نه سدیا چې دا د هر خل نه خالیو خیر پکې نو یعنی مراد نه نفاق دی چې زونه د منافقت نړک یحرفون الکلمات چې بدلول بیا کلمې آغایاتونه د کتاب د الله تعالی عن مواضعه د خپل زینونا یا تینا مراد سدیا تحریف لفظی دی چې درائنا په ځای به راعینا یا تینا تحریف معنوی دی چې د قرآن غلط مقصد به بیانو د تورات یحرفون الکلمات چې اړول بیا کلمې او آیاتونه د الله عن مواضع د خپل زینونا ونسویر کړه او پرې خودل هدن یو برخه مما لا سنادو کرو به چې دیولا نصیحت ورکړی کېدل فاغي باندې ولا تزال لا تبا میشه مخاطبه تطلعو چې تبا خبرېږي علی خائنتنا د دیو په خیانتګرۍ باندې منهم د دیونا الا قلیلا منهم مگر لږ کسان دي د دیونا همیشه دی څه کیا خیانت کیا الا قلیلا منهم مگر لږ کسان دي د دیونا فافوانو ملایا په توکه دیو تدا دا اشاره ده مکارم الاخلاق ته اپا وکدیو تا وصفا مختنا وانا و ان الله يحب المحسنين اللامین کیا دنی کو کارو سرا ومن الذين لا يباجدا کسانونا قالو چویل بے اننا نصارا منگ نصرانیانیو اخذنا لای منگا غسیوا میثاقا مضبوط لوزد دیونا فنسو لای دیو پریخو حزن یو برخا ممن دا غسنا ذکرو بی چه دیلا نسیت ورکے که دو پاغ باندی فاغرینا بینهم العداوت الله منګه واچلا د دیو په منځ کې دشمنی لرا ول بغدا بغض او کینې لرا مراد دا دعوت نه دعوت ظاهری او د بغض نه مراد دعوت قلبیه الی یوم القیامت ورځ قیامت پوری وسوف ینبئ ما زرد چې خبر باور کې الله تعالی دی ولرا بما فاسبانی کانو چود یسنون کول بی یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا دا سلورم باندې ویشتم نمبر آتا پوری پدې کې ترغیب دی اطاعت رسول الله رات کې په شرکا په تصرف باندې دوا مثالونه ذکر کیا د پاره د نقص د عهد تحیر د بنی اسرائیل دی او تحیر د قابل دی یا اهل الكتاب علی کتاب خرجاکم یقینا راغلی او تاسو رسولنا زمنګ استاد یبین لکم بیان ولی تاسو لرا کثیرا ډیر مما دا مسلونا کنتم تخبونا چې وای تاسو پټول به من الكتاب د کتابنا ويعفو عن كثير او په درگذرې وکړه د ډیرو مسلونا چې مسائل غیر ضروری او خرجاکم یقینا راغلی تاسو من الله د طرف د الله نه نورنا رڼا د کتاب مبین او کتاب مبین خکارا واضح بیانون کې
د نور نه مراده قرآن دی یا ته محمد رسول الله دی خو نور دی په حیثیت د دې سره چې انه مبین النور دا بیانون کې د نور سورۃ تغابن کې قرآن ته نور ویلې دی او سورۃ نساء سورۃ سب کې قرآن ته نور ویلې یا هدی بالله والله هدایت کې د دې په ذریعہ باندې منا چاته اتباع رضوان او چې تابعداري کړي درځه د الله سبحان السلام اغلارو د سلامتیا تا مراد دینه سره سبحان السلام طریق السلام حسن بصری او سودی ویا سلام چې د اسم الله دی نو بیا معنا دارا چې سبحان السلام اغلارو د الله تعالی سلام ذات تا و یخرج مروبا سیدی ولرا من الظلمات لتیرو د شرک او بدعت نه الى نور رڼا د توحید تا باذنه په توفیق او اراده د الله باندې و یهدی مورس الله دی ولرا الى صراط مستقیم غلار برابر اونې غتا لقد كفر الذين خنن لا كفر کړي وا کسانو قالو چې ویلی ان الله هو المسيح یقینا د الله تعالی مسیح ابن مریم زید مریم دی دا قول د چا دا د یعقوب یړلو د تبع حلولیه ویل دی ویل ان الله حلل په شکل عیسی ویل الله تعالی ننوته دی نعوذ بالله په شکل د عیسی علی السلام کې اورا کو شوی دی زمکه تا قالت وا پیغمبر فما یملک څوک دی واقدار من الله د عذاب د الله نشین د سیزات ان اراده کو اراده او کې یو نه کل مسیح چې هلاک عمر کی مسیح ابن مریم چې زوی د مریم دی و امه او مور د دمړه کی و منوا څوک مړه کی فلار دی چې بزمکه کې جميعا ټوله نو څوک ته پوسټ شي کولای نه نو معلومه ده شولا چې دا قادر دی ولله خاص علی لپاره ملک السماوات بچای د اسمانونو دا ول ارض د زمکه دا وما بینهما چې په مین د دې دوانو کې دی یخلق الله پیدا کوي ما یشاء چې وغواړي والله ولا كل شيء قدير الله پر سبانه قدرت لرونکي دی وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله دارت کې پالي کتاب باندې وقالت اليهود ويل بيهوديان والنصارى ونصارى ونحن ابناء الله منغا نازولي د الله واحب او دوستان د الله یو وی منغا نازولي څه مطلب دی دا ویل چې آیا منغا حقيقي بچیو نه ایکل ابنائی منغا د الله تعالی تداسیو پشانت د زامنو څنګه چې زویا پلار ته مقرب او نږدې وي نو فنحن مقربون الى الله منغا دقشان الله ته نږدې کړی شوی دا به د کویل نه بنا او رسول الله وی منغا د الله د رسول زامنیو د عیسی علی السلام زامنیو د عزیر علی السلام زامنیو او وقد الله زوی دی نو منغا د الله په زامنو کې حسابیو نحنا بنا اولای منغا نازولی او زامن د الله واحب او دوستان د الله یو ولتو پیغمبران فلما يعذبكم نو ولی الله زادر کوي تاسو لرا بی ذنوبکم په سبب د ګناہوں تاسو څو خزویله سزا نه ورکي او محبوب لنه ورکي تاسو نه خو کله خنزیران جوړي کله شادوغان او کله د غټو بارانونو او کله د باندې کلی الټا کیا بل انتم بلکې تاسو بشرون انسانانی وي ممن دا چا خلق چې الله پیدا کړی دي یا فرعون ما یشاء الله بخنه کوي چاله چې وغاړي و يعذب ما یشاء الله عذاب ور کوي چاله چې وغاړي ولله ملک السماوات خاص الله لپاره بچای د اسمانونو والارض د زمکه دا و ما بینهما چې بمند دي دوانو کې دي و الیه المصير د الله تګرځیدل دی یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا یا لکتاب راغله تاسو له رسولنا ساز زمنګا یبین لكم بیانای تاسو بیان یا تاستا علا فترت من الرسول په وخت د نشوال او د قطع کېدل د انبیاو کې فترت الوحی په وخت د انقطاع دا پتراغه زمانه ته وای چې کوم راغلی په مابین د دوه انبیاو کې عبد الله بن عباس فرمای په مابین د موسی او د عیسی علی السلام کې زر کلونه او بعض قول کیا چې نو ول السوق ول الزرق داودا ول السوا 1700
دا فاصله وه د موسی او د عیسی علیه السلام. خو ولم یکن بینهما فتره، خو د دې په مابین کې فترة وحی نه وه، ځکه د موسی او د عیسی علیه السلام په منځ کې پیغمبران راغلي دي، تقریبا 1000 پیغمبران راغلي د بني اسرائیلونه د موسی او د عیسی علیه السلام په مابین کې. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیه السلام په مابین کې 500 کاله فاصله وه. نو علما ترې 600 کاله باندې تعبیر کوي. د دې په مابین کې څه نه دي راغلي، پیغمبران نه دي راغلي. نو فتره د وحی د زمانې ته وایي. نو په وخت د رسوالیا د انبیاو کې ان تقولو دا دی لره لام پټ دی، ان تقولو چې تاسو ونه ووایئ ما جانا چې نو راغلی موږ لره من بشیر څوک زیری ورکوونکی ولا نذیر او نه یېروونکی. نو دا پیغمبر الله موږ دی لره ولېږو چې دلیل د باندې تام شي. فقد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته بشیر زیری ورکوونکی و نذیر او یېروونکی. والله علی کل شیء قدیر، او الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. اذا قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله، دا آیات کې اشاره ده اثر کشی د دې او اسلافو ته چې د دې کشران څنګه بدتمیزه دي او څنګه بېادبه دي. نو داسې مشران او دې آیات کې تسلی د پیغمبر علیه السلام له. واذا قال موسی، کله چې ویل موسی علیه السلام لقومه قوم خپل ته یا قومه قومه اذکروا نعمت الله، یاد کئ نعمت د الله تعالی علیکم چې کړی دی په تاسو باندې، اجعل فیکم انبیا، کله چې پیدا کړل الله په تاسو کې پیغمبرانو لره، وجعلکم ملوکا او وی ګرځولی تاسو باچاهان، واتاکم او درکړي تاسو لره ما هغه سلام یوتی عادن چې نه ورکړي یو کس لره من العالمین د مخلوق نه. دا خطاب دی د موسی علیه السلام قوم ته. جبیر و عبدالله بن جبیر ابو مالک وی چې دا واتاکم مالم یوتی عاد من العالمین، بعد وی چې دا خطاب دی امت د محمد رسول الله ته. امام قرطبیم دا وی او حسن بصری دا وی که مراد تنه بنی اسرائیل وی. نو بیا بګورا من العالمین علی زمانهما، دا غي په زمانه کې چې کم خلکو هغه باندې اوچته مرتبه ول ورکړي و. یا قوم قوم ادخلوا الارض، ننوځئ د ځمکې ته د پاره د جهاد المقدسه چې پاکه کړې شوې ده، مقدسه ده. امام مجاهد ویا مراد تنه څه تور و ما حوله. عبدالله بن عباس مراد تنه اریحا ده. زجاج ویا مراد تنه دمشق ده فلسطین. امام قرطبی ویا مراد تنه اردن ده. ننوځئ د ځمکې ته په نیت د جهاد چې پاکه کړې شوې ده، التي ځمکه کتب الله لکم چې الله حکم کړی دی تاسو د دې د آزادولو. یو معنا پرس کړی د الله تعالی په تاسو باندې د دې ځمکې آزادوله. یا مرکما و فرض علیکم دخولا، الله حکم کړی تاسو پرس کړی دی په تاسو باندې داخلېدل د دې ځمکې دې تلاش. او فقد بالقرآن چې دینه مراد د هغه عمالقه سره سره جهاد دی چې مخکې به راشي. موسی علیه السلام دا سره څه وکړو، حکم یې ورته وکړو د جهاد کولو، د انکار کو میدان تیښ کړو. الله مقرر کړی دی ستاسو دپاره دا داخلېدله ولا ترددو، او مه په شا واپس کېږئ علی ادبارکما په شاګانو باندې فتنقلبوا شئ به تاسو خاسرین تاوانیان. قال دی ویل یا موسی ان فیها قومنا پدې کې یو قوم د جبارین زورورا، دینه مراد عمالقه دي جبابره. بعد ویا چې موسی علیه السلام د جاسوسۍ دپاره د دا علاقې د تفتیش دپاره یو دوه افراد لیږلي چې کله دی لاړ که نه نو د هغې خلک ذمېداره و بار راوتي.
ویلی دله نو د یا په نستوڼي کېچلي نو لاړه د مشر خوا ته ایله کړله وی چې دا راغلی دی زمونږ د علاقې لټونکی خو دې قرآن او حدیث نه به دې ثبوت نشته مفسرین خپل اقوال دي او دا اکثر اسرائیلیات وی ضعیفه ان بیا خیننا پدې کې قومن یو قوم جبارین زور ورا و انا لندخلها یقینا منګه هیڅ کله نه داخليږو حتا یخرجوا منا تر دې پورې چې دی وزید دې کلینا و یخرجوا منا کو دی وتلا دې کلینا پاین داخلون منګ با تیاری ته پراتیو بیا ول داخلي دون کې ودې کلیتا قال رجلان ولا دو سړو چې اسامه مولا عمرو من الذين دا کسانو نه يخافون چیرې دل انعم الله عليهم لا انعام کړو په دې دوانو باندې څنګه ګورا څنګه د زمرونه خالی کیږي عبد الله بن عباس ودا یوشع بل کالبو او بعد ویا چې مراد دینا یوقنا او ابن قانیو بهر کې دا داغه دولس مشرانو نه دو مشران و انا لندخلها حتى قال رجلان ولد و سړو من الذين دا کسانونا يخافون چې دی ویریدل د دشمن انا ملا انعام کړه علیهم په دې دوانو باندې د اسلام او د یقین او دخلوا ولنا وزي عليهم الباب په دې باندې په دروازو پیدا دخلتموه کلا چې تاسو نه وظیفه انکم غالبون و تاسو با غلب مندون کی ویا تاسو با غالب ویا وعلى الله فلا بانني فتوکلوا بر وسوک ان کنتم مؤمنین کو تاسو ویا مؤمنان قال دی ویل یا موسی انا لندخلها هیڅ کله منګه نه داخليږو ابدا د همیشه د پاره ما دامو فیا تر څو پورې چې دی په دې کلی کې موجود وي فذهب تلا شانتتا وربک او سارب دلا شي فقاتلا وجنګيږي دا ګورا دا خبره د څنګه کړي دا نو باندې ویا چې دا مجسمه الله لره د جسم ثابت او لکه انسان نو ځکه موسی علیه السلام ته ویلا نو بیا خو به دې قول باندې دی کافر شوی دی چې الله تعالی د څه کوله د ذهاب نسبت کوله او د بېدبۍ په تور او جسم ثابت اول باندې ویا چې نه دا قول جهلان کړي جهلان دا جاهل دریم قول دار چې د رب نه مراد هارون علیه السلام دی او دای به مشر ته عرب و عرب نمانه دارا چې په دهبان تا تلاش و رب کا استا مشرورا فقاتل دوان و جنگی گیا سلورم قول دادیا چې دی د دین مراد څه دی نصرت الهی دی مان دارا په دهب تلاش انت و رب کا استا رب د ساس امداد وکي پنځم قول دادیا په دهبان تا تلاش و رب کا او دانګیا سارب دی اراده وکیا دا پینځه قواله باندې په سنین دي کې ذکر کړی امام قرطبی راوړي او دانګیا الله ابو لیسا سمرقندی ما ذکر کړی او سراج المنیر بعد ابلان شانت دا ورا بګو سارب دی لان چې بقاتلا و جنگي گیا ان ها هنا قائدون او من بدل تناستیو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بدر غزالت للو نو پیغمبر علیه السلام مشوره واصل مشوره لرا کیا اې د الله بندگانو نو مقداد پات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای اې د الله پیغمبره وای منګه خو څه بنی اسرائیل نیو چې تا ته بو چې په ذهب انت وربک فقاتلا ان ها هنا قائدون نا منگ باو چې پدا با انتا تمزو سارب دی اسا سره امداد کیا او منگ بدر پسیو او کتا منگا اسمان تا وخیدیانو منگ بر چیڑی تا پوس نکو کتا پا دریاب بانی ورزیانو منگ بر کشتی پختنا نکو قال وی ویلا موسی علیہ السلام ربی ای زما ربا انی لا املکو زخو واقدار نیما الا نفسی مگر صرف د ځانیما واخی او زما رورا د خپل ځان دی واخی لا یملک الا نفسا
او زما د ورورم واکدار نه دی مګر د خپل ځان واکدار دی یا ماندارا چې زه واکدار نه یم مګر د ځان واکدار یم واخلي او د خپل ورور یم ځکه چې هغه زما تابعدار دی آته چې ذات څه ووایم نو زما تابعداري کوي فافرق یا الله جداوالی راوله بیننا زمونږ په مابین کې و بین القوم الفاسقین او په مابین د قوم نافرمانه کې مراد دې فراق نه څه دی یا په دنیا کې دی یا الله ما سره ممرګره کا نور د دې سره په دنیا کې الله کو تعذاب را لګیا په دې باندې ففرق بیننا نو موږ ته جدا کا یا مراد دین آخرت د امام قرطبی ویا قال ویل الله فإنا محرمه یقینا دا منوی دا بندوی علیهم په دې باندې 40 سنه سلويخ کلونا محرمات د په معنا د حرمت لغوی دی مراد نه سره المنع شرعیه حرمت نه مراد نه دی قال فإنها خنان د ازمکه محرمه دا به بند شوی وی دا به منوی علیهما پدیو باندې 40 سنه سلويخ کلونا سلويخ کال پوری بی پدای باندې بدات سیا منوی نو دیا ایثار شلو چکی میدان یا تیخ کې د ایثار اوس مسله دارا چې آیت دیو سره هارون او موسی علیہ السلام کو نه نو باندې پسیرین ویا چې ناغه او پاش زکاوی د تیح چې وکنه دا اصل کې د دیو د ایثار دلو د سزا زو د عذاب او انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا مقاماتون الله او باسیا کم مقامات باندې لعذابون را لېږي نو دې کې وای موسی علیہ الصلوۃ والسلام او هارون علیہ السلام پاشیو بعد ویا چې نه هارون او موسی علیہ السلام وسدي لیکن الله سہولت او سانتیا رو سوا په دې دوانو باندې لکه څنګه چې ابراهیم علیہ السلام نمرود اورته گزار نو ګورا خو زما او صاحب شان سړی سودی خو ابراهیم علیہ السلام بارکه ویا چې بردم و سلاما یخشا ګور ډیر یا هم نشي سلامتیا والا وګرځا نو سپا باندې پاور کیو سیدل سان شوی قال والفینا محرمه دا من کړی شوی وی علیم په دیو باندې 40 سنه سلويخ کلونا یتیهونا دیبا سرگردان و حیران ګرځیا فی الارض پزمکا باندې په سرین ویا چې دای سار نه روان شلو مزل به وک لار به یو مقام ویزا ما خام به بیا سار به دمو کو سار به بیا چې را پابت سیدلانو سار به بیرتا باق زون مقامات باندې سفر بینه شقته کولی فلا تاسات مغم جن کېږي او مخه کېږي علی القوم الفاسقین په قوم نافرمانه باندې واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق دا پینځم باندې یا څلوېښتم نمبر آیت پوری په دې کې قبائح دی د کتاب انتقام دی د ظالم بیان د امور انتظامیه او کوي ترغیب ورکړي jihad ته مسله دا راغلی وه چې د آدم علیه السلام بعض علماء د تفسیر دا لیکلي چې الله آدم علیه السلام ته حکم وکړو چې واده به کوي هر یو سړی هر ستا بچیا د هغې جینۍ سره چې کمه د یو بطن نه نوي پیدا یعنې داسې به کېدله چې د یو ځل به یو هلک او یو جینۍ پیدا کېدله او بله څه موده پس به بیا هلک او جینۍ پیدا کېده نو دا مخکې کومه جینۍ به چې پیدا وه د دې رستني هلک سره به نکاح جایز وه وایي چې کومه ده نو یو حابله او جینۍ پیدا شوه او یو قابل او جینۍ پیدا شوه نو د حابل سره چې کومه جینۍ پیدا شوه هغه بدرنګه وه او د قابل سره چې کومه جینۍ پیدا شوه ونه ښایسته وه نو قابله بغاوت وکړو او وی ویله چې یاره
زما د هغې سره واده کومه کومه چې زما سره څه ده پیدا ده او د هغې سره به واده نه کومه چې د حابیل سره پیدا ده نو په دې باندې آدم علیه السلام ته وایي پلارې چې تاسو دا نه څه وکئ چې لا تحل لک تاله دا حلاله نه ده ته داسې وکړه چې تا قرباني وکړه قرباني خو ستا دا قربانیه قبوله شوله الله ته ستا دا رای برابر وه چې زه دا کمه جینۍ زما څه پیدا شوې ده د دې څه به واده وکړم ته قرباني وکړه که ستا قرباني الله قبوله کړله نو ستا دا رای به برابر وي او که چېرته د حابیل به قرباني وکړي دا قرباني الله قبوله کړله نو د هغې رای به برابر وي نو دیو قرباني وکړه نو حابیله کره غنم راواغستله کره غنم یې راواغستله دا یې صدقه کړه نه قبول شو په هغه زمانه کې د قبولیت نښه دا وه چې د اسمان نه به اور راکوزېدلو او دا قرباني به سوله او قابله چې کومه قرباني کړې وه چې د سپږو غنم راغست ردي راسې و نو هغه قبول نه شوه اور ونه سول نو په دې باندې یاده خپل ورور سره کینه راغله کینې دا راغلله چې یاره زه تا وجنمه ستا قرباني الله قبوله کړه زما دا نه ده نو په دې باندې قابل راولګېد او حابل یې مړ کړو هغه واقعه ته اشاره کوي لیکن دا واقعه چې کومه نقل ده نو بعضې علما چې لیس بهذا القول دلیل صحیح په دې قول باندې ګوره صحیح دلیل نشته جامع البیان کې وایي هذا حکایت اسرائیلیه وایي دا واقعه چې ذکر شوې ده نو دا اسرائیلیه ده دې حقیقته نشته دی وایي واتلو علیهم الله ولولا په دیو باندې نبأ بنی آدم خبره د دوو بچو د آدم علیه السلام بالحق د پاره د حق د اظهار اذا قرب قربانا کله چې نږدې کړله قربانۍ لره فتقبل من احدهما نو قبوله کړی شوله د یو نه ولم یتقبل من الاخر او د بل نه قبوله نه شوله بعد ویا چې قابله دا غنم صدقه کړي او حابله ګډ ذبح کړی نو ګډ الله قبول کړو غنم یې قبول نه کړله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون غوره شی دا صدقه کې کنه قال وی ویلا اوس حسد راواغستلو کینې راواغستو ذکر ورله الله مرتبه ورکړه او دا آدم علیه السلام ته محبوب و ګرانو نو کله کله ګوره حسده سړی قتل د مؤمن ته تیار کی او کله کله ګوره کینه و حسده د انسان ضرور قتل ته تیار وی دا هغه اوله ګناه په اسمانونو کې چې ابلیس کړې وه د آدم علیه السلام خلاف نو الله همیشه جهنمي کو او ای حسد اوله ګناه وه چې دا په مخ د ځمکه باندې قابل کړې وه د خپل ورور د حابل سره نو په هغه باندې الله همیشه لعنتي کو رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې په مخ د ځمکه باندې څومره په ناحقه باندې مړي کړي نو د قابل پکې برخه ده ولې دا سړی دی چې د اوله د قتل ایجاد کړی قال وی ویلا لاقتلنک وزه دی وجنم قال وی ویلا حابل انما تقبل الله یقینا قبل الله تعالی من المتقین د مخلصیننا زما صدقه کې اخلاص نه قبول شو استاد کې نو دایم بسط ایلیا کو تارا وګت کو ما ته یدک لا سال تقتلنی چې تمام مړ کې ما نبی باسد یدیانو ذا نیم اوګدون کې یدی لاس پر الیک تا تعالی اقتلک چې زه دې مړکم چې زه دې مړکم از خو دې نه وجنما کو تما وجنیا نو مړ مک مفسرین ویا ګوره د ځان به حابلم نه جوړه کم از کم د ځان دفاع خو بکې انی اخاف الله زیریګم د الله نه رب العالمین چې رب دې د عالم انی اريد زیراده لرما
ان تبوا چې تباخته شي بی اثمی زما په ګناه و اثمک او په خپل ګناه باندې. دلته سوال لازم چې څنګه په خپل ګناه باندې دا اخته کیا مطلب دا دی را دین اثر الفعل لیا معنا بد سوک انی اوریدو زا اراده لرما غورا چې زما د دې کار اثر ستا د دې کار اثر بدار وزیا ان تبوا بی اثمی زما په ګناه به اخته شي دا به انجام شي و اثمکا په خپل ګناه به اخته شي خپل ګناه دار غورا به به توبه نه قبليږي یا په خپل ګناه باندې مخته شولې یعنی ستا صدقه نه ده قبوله فتكون نشيبا من اصحاب النار دور ولاونا وذلك جزاء الظالمين او دا بدل ظالمانو دا فتوات پس کستکو فتوات لو کستکو دا تا نفس وزړه د قتل اخي مرګ ضرورا فقتلوا ملک دلنا پاسبانو شدا من الخاسرین د تاوانیانو نا. رسول الله فرمایي اولو من قتل على وجه الارض هو قابیل اولا قتل چې کړو په مخ نظم کبانې نو دا قابیل کړو. باندې علماء دای مکه کې وجلو باندې وای چې دای په جبل ثور وجلو باندې وای چې نه دا په هندستان کې وجلو. عبد الله بن عباس وای چې وجلو آدم علی السلام په مکه کې نو یاغه چې کله شیام محسوس کړه کنه دار شیا خوان دا بدل شوی میوه چې وا داغي خوان بدل شوی او اوبا د مالګي جنې شوی وی او پس مکه باندې غبار خور غبار پاس باندې شدا من الخاسرین د تاوانیانو نا. فما صلى ولا رولي غلا غرابنا قارغيو ای غرابا واحدا یا باسو چا غراولا فی الارض پزمکه کی زمکه غراولا دای دوا قارغانو د دوانو جنگ شیوی ملکو. باز ویا چنا دا والله د تخودله الله دا نظر ولګا په کارغه باندې او بل کارغي خواته پرو دې مړه دا فکر کې حیران دي دا جوسه درو راغه سیدا چې بده باندې سو کما ځکه دا په مخ نظم کبانه ولنه مړ نو د خخه د طریقه ول د خخه ولنه ورتله نو غرابا دا کارغاز مکه وګروله ورکوټه کندره جوړ کا کې غراب روان شه او خاورې په روان چلانو د تپته ولګیدله چې دې طریقه خدا فبعث الله ولا رولګو غرابنا یو کارغلرا يبحث فی الارض چې ګراول ازمکا دیر یهود دې لپاره چې وخی د تاکای په یواري سوا تاخي چې څرنګه پټکیا سوا تاخي جوسا او لاش ضرورا. قال وی ویل یا ویلتا هی افسوس دې مالرا اجستو چې کمزورې شوم ان اكونا چې شما مثل هذا الغراب پشانت دې کارغه واریا چې ز پټه کما سوا تاخیا جوسا او لاش ضرورا. فاسوانو شدا من النادمین د پخیمانو نا بیا څه شو بیا پخیمانو په دې عمل باندې وسوال پیدا کی مدارک ویا دلته نادم په معنا د متحیر باندې دی یعنی دا متحیر لانه لم يتوب توبه نه د استلې غوانا دا په خیمانتیای د توبې نه چې د ضرور په مرګ باندې خپه دی دا په خیمانتیای په دې وجبانه وا چې د الله څنګه خخ کما من اجل ذلك لا د وجنا كتبنا لا منغا فرض کوالا بني اسرائيل په بني اسرائيل باندې په تورات کې ان من قتل نفسنا چا چې مړ یو بنده لرا بغیر نفسنا بغیر د فساد بغیر نفسنا بغیر د نفس د وجلنا او فسادنا او بغیر د فسادنا الکه څوک نه دی وجلې او تعمل کو برناقه یا د فساد مراسله زنا د محسنه دانګ ارتداد او قطع الطريق لار باندې ډاکې نه کولی
مرتد شوی نه دی، زنا یې نه ده کړې، او فسادنا بغیر د فساد نه فی الارض په ځمکه باندې، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا چې د مړه کړله ټول خلک. په حق د حرمت د الله تعالی کې داسې دی لکه ټوله دنیا چې دی وجلي. ځکه تا ته ما روایت ویلی و چې په الله باندې د دنیا ورانېدل نه د مؤمن قتل ګوره ګران دی. دا ټوله دنیا ورانېدل الله ته آسان دی، خو د یو مؤمنه په ناحقه باندې وینه توی کول دا غټه ګناه ده. نو داسې ده لکه ټول انسانیت چې دی وجلی دی. ومن احیا چا چې بچ کوی اعصمها عن القتل، ومن احیا او چا چې بچ وساتلو یو نفس لره د مرګ نه، فکأنما احیا الناس، گویا چې د بچو ته وساتله ټول خلکه جمیعا، ټول په ټوله باندې په ثواب کې برابري، لکه ټوله دنیا ټول خلک چې د مرګ نه بچ کلی دی. ولقد جاءتهم رسولنا، یقینا راوړي دیو لره استازو زمونږه بالبینات واضح دلایلو، ثم ان کثیرا بیا یقینا ډیره منهم د دیونه بعد ذلک رسد د دینا فی الارض په ځمکه کې لمسرفون خامخا زیاتې کوونکي دي د حق نه. انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله، دا وسه الله سزا ذکر کیا د هر هغه چا چې مخالفت کوي د الله او د رسول او ځمکه کې فساد کیا. مفسرین وایي دا آیات راغلی په باره د عرینا او عقل والا، د عقل او د عرینا څخه خلک د رسول الله خوا لرل مدینې منورې ته. بخاري کې روایت دی چې دی کله راله نو د دې خېټې وپړسېدلې او تبې پې نه ولګېدلې، ابو هوا پې بدل وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل لاړ شئ اشربوا من ابوالها والبانها، د اوښانو میتیاز او شوده وڅښئ. او په یو روایت کې راځي چې صرف څه وڅښئ، البانیا یعنې صرف شوده وڅښئ، میتیاز یې ورته نه ویلي. نو دی لاړله او د صدقې اوښانو د هغې شودې وڅښله او میتیاز یې. کله چې دی لاړله نو ټیک شولو، برابر شو، تبې ترې لاړې، خېټې پړسېدلې وه، ښکته شو. هلته صحابي هغه د دې اوښانو څه څوکیدارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم، یسار رضی الله تعالی عنه د هغه نوم و. هغې راونیول، هغې شهید کړل، د هغې نه یې غوږونه هم کټ، له پوز او لاس او پښې په بې دردۍ باندې شهید کړو. او څه اوښان چې د صدقې و هغه یې ټول وڅښتول. چې کله روان کړي وو رسول الله ته په ذریعې د وحی باندې خبر رالی، جبریل رالی چې هغه خلکو خو دا عمل وکړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پسې صحابه ولېږل، مازدیګر انور پرېوتو ته قریب یې دا ژوندي ونیول، را یې وصل. او یو روایت کې دا راځي چې صحابه کرام ټوله ورځ ګرځېدله. نو مکه خو ټول دا غرونه وه که نه، مدینه، نو دا ټول غرونه و. نو په غرونو کې اخوا دېخوا شوي وو. نو یوه زنانه را روانه وه، هغې سره په خانه کې غوښه وه. نو دې صحابه کرام ته تپوس وکړ دا چېرته؟ ویل د دې غره د کنډو نه اخوا ویل سخیان خلک ناست دی، ویل غوښې ایښي. نو که د هغو خو بې څه زړه دړ نه وکړلی، خو پردی غوږ وي د سریږي لکه لمسې. نو مسله دا وه چې هغه اوښان د صدقې نه چېرته وحلال کړی دی او خلکو له پلان راځي او غوښې هم وله ورکوي. صحابه کرام ویل دقه خلک دی، تېنه تاو شو، ژوندي یې ونیول، را یې وصل، یا 5 دي یا 7 دي یا 9، چې را یې وصله رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره چې څومره رحمدیله دی. نو بیا ګوره د ملګرو په مقابله کې سخت زړی دی، ځکه د ملګري او د شاګرد سره یې وله ظلم کړی، وجلی دی او سپېمې هم ترې کټ کړي دي، شونډې ترې کټ کړي، غوږونه او لاسونه، او غریب صحابي و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل لاسونه او پښې ترې نه کټ کړه په ژوندي، او دارنګې پس دغه یې تاوده کړله سیخان د وسپنې، او هغې وله په دې سترګو کې تاوده ورکړ، او په ګرمو شګو باندې ګزارلې او چغې والې اوبې غوښتلې. او صحابه کرام وایي دا ژبې بیا په شګو پسې راښکلې د تندې د لاس، او په دقه تړاقه او په دقه
دا کې دا مصیبت کې دی مرداران شو نو دا مرتد شوي دا حکم یې راولېږه نو د دغه ځینه وسالیا د یا وایي چې د غوا کاوه څه ده پاکه ده د غوا کاوې حصه پاکه کړه دا خو دغه مرتد وسکلی وه دا مرتد وخه دا شی پلید دی خبیث دی او الله خبائثه دا حرام کړي دی خبیث څه ته وایي چې فطرت یې بد ګڼي د هغې عقلا مثال زه تاله در کوم مثال کې دا به راکوته وی چې د غوا میتیازې پاکې دي نو زه تجربه وکړه تجربه دا وکړه چې بول د ما یوکلو لحمه پاک دی او تخفیف پکې شته ځکه چې یو مسله کله اختلاف یې شي نو بعضې علماو دا قول کړی دی چې په طور د دوایي باندې دوایي جوړول او په هغې کې وسالیا بول د ما یوکلو لحمو استعمالول میتیاز د غواګړې بځې پکې اچوله په طور د دوایي یادې کې شفا ده لکه یو حضرت قاري راوته ویل چې ګونګیان دا سمه نه بار ملکونو ته هم تللی و هغه د ځوان بچي ده شودې راغسې ده وښینه او بیا وله دا ته بمبې ته یې وله کټورې نیولې او هغه یې اسکلي ویسته بیا چې کله دلته رالی نو هغه څوک و خو تاسو ته پته وه هغه د اسرائیلو د یهودو ایجنټ و هغه ته خو یو سیره دا خو هلته امام و دا په دې مشن رالیږلی و هغه شیان یې پیسکل دا نوې نوې مسلې به یې را پیدا کولې څومره ښایسته سړی هغه د یهودو ایجنټ اوس یې لیدلی ورک یې کو لاړ هغه باندې خپل مقاصد و هغه یې کول د اسلامي ملکونو کې بار کې په هغې دا په طور د دوایي بعض فقها وایي دا استعمال جایز لیکن روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله نه دی ایښی شفا زما د امته په څه کې په حرامو کې حدیث دی صحیح چې شفا په حرامو کې نشته ګوره بله دا ده چې دا خبیث یو خبیث شی ده طبیعت نه ناموافقې طبیعت یې نه مني لکه ګوره ته په دې پسرلي کې غرمو ته کټ واچوه او خوا ته دې غوا وساجیا ولاړه ده او خا غرمو ته پروت نو که غوا میتیان را پرېښوسلی او تا دانګونه ویل چې د کټه دې ودانګله نو خو بیا معلومېږي نه چې د انسان فطرت دا خبیث شی نه مني او الله خبیث حرام کړی او که چېرته دې ویله چې یاره توده بمبره ایله شوله او خپې دې ور مخکې کړلې او یا دې ویله چې هسې ماسپښین د مانځه ټیم دی راشه اودس پرې وکړه ګرمي اوبه دي نو معلومېږي دا چې بیا به پاک نو خو ته خو ته منډې وې یو شی ګوره فطرت نه مني بعضې حضراتو دا دلیل ویلی وایي دا خوشان نه دي دا خوشان وایي دې باندې چې تاسو ډوډۍ پخویه نو ښه چې یو شي باندې موږ ډوډۍ پخوو نو هغه څه دي دا به دغه روا به مثال کې یا خلک تیل ور اور تیزول لپاره پټرول نو پټرول څه خوري او یا اسکي یا د خاورو تیل یا خسا پلسټک د نالو نه رالیه چې کله یو شی وسوځي یا غیره شي ختم شي دا سراتر څه ختم شي دا دلیل نه دی دا خو د کتاب خارجي نه ته دلیل وي نو دا ښه کار نه دی بعضې وایي یاره وایي زنانه پکې ګوتې وایي په خوشانو کې چې حرام دی نو ګوره یو شي کې ګوتې وال لازمه که خوړل حرام دی او تیمم پې جایز دی تیمم پې جایز دی که نه الا فتیمموا صعیدا طیبا او خاوره خوړل د حرام دي ناروا خاورې خوړل اجازت دا نشته چې ته خاورې لوټې نه باسي نو دا مطلب یې نه چې یو شی ګنې خوړل جایز نه دی ګنې هغه څه شو سمردار شو دا چې خپل احکامات نو خوشان چې دی زنانه پکې یا ګوتې وایي صحیح ده خو لاس خو بېتعین دی که نه داسې خو زنانه د ماشوم په اودس ماته کې هم ګوتې وایي ولې چې ماشوم اودس ماته ماته کې ورونې لینځي څه دارنګې داسې نوره پلیتۍ ګندګۍ نو دا دلیل خو نه دی که نه چې دا به پاک شي دلیل نه وایي دا خلک مرتد شوی دی او رسول الله ته په وحی باندې دا حکم راغلی چې الخبیثات للخبیثین پلیت شی نه د څه دپاره یا د پلیتو دپاره نو د الله نبي ته پته وه چې دا مرداران دي نو دا مردار یې پې څه کړو بله واوره دلته صرف دا خبره راغلې ده چې د الله نبي وایي اشربوا من ابوال والبانیا وسکه یا د هغې متیاز او شوده بل روایت کې راځي چې رسول الله فرمایي ځان وساتیا من البول فإن عامة عذاب القبر منه عام عذاب قبر د څه نه دی
د میتیازو نه دی. نو دغلته مطلق دی. څه وایه؟ ځان بچ که یا د څه نه؟ د میتیازو نه. دلته یې نه دي ویلي چې دا د غوا دی او که د ګړی او که د بزې او که د اوښ او که د سړي او که د نارینه او که د ښځې او که د ماشوم او که د ماشومې وایي ځان ته څه کوي؟ بچ کوي. امر راغلی امر. نو اوس مسله دا ده چې یو طرف ته مطلق دی او بل طرف ته مقیده. نو ترجیح د وساج مطلق له په مقید باندې. دا د اصول فقه څه ده؟ قاعده ده. دا وایه. بله دا نه چې یو صحابي کله دفن شو او په هغه باندې دا قبر راتنګ شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی. شان ورشاه کشمیری ذکر کړی دي و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی، د ښځې صحابه راغله، د بیبي نه ورله تپوس وکړ چې دې څه عمل کاو؟ آیا نور عملونه خو د دې موږ ته نه دي معلوم؟ خو دا یو عمل وه چې د بګړۍ او بزې ساتلی او د میتیازو نه ورله ځان نه بچ کولو. نو رسول الله فرمایله چې ځان بچ که یا د تش او د سماتې نه غوره عام عذاب قبر د دې نه جوړ دی. نو دا مطلق دی، خو د هر شي میتیازي ځان به ته څه کې؟ دا به ته ساتي، ځان به ته نه بچی. نو دی ولې دا سزا ورکړه؟ دا هغه محاربین دي. انما جزاء الذین، یقینا بدله دا کسانو یحاربون الله چې دی خلاف کړی د الله و رسول او د رسول د الله، ویسعون فی الارض، او کوشش یې کړی دی فی الارض، او کوشش کوي دی فی الارض په ځمکه کې فساد د شر کولو. ایو قتلوا او دی وجلی شي. یو حکم دا کله چې کله وساجي مړی کلی دی، مال هم نه دی اخیستی، څوک یې رولي هم نه دی، یا خو صرف یې څه کړی دی؟ قتل یې کړی دی، نو پسې قتل یې کیه. دویم او یصلبو، یا دی په سولی کړی شي، ځوړند یې کیه، یعنې قتل یې هم کړی دی او وساجي څه کوي؟ مال یې مسوړی دی، نو په سولی هم پسې کا، ډاکو دی، او قتل یې پسې کا. او توقطع ایدیهم، یا دې کټ کړی شي لاسونه د دیو چې صرف یې مال وړی دی. څه ولې؟ مال یې وړی دی او مومن یې قتل کړی نه دی، خو مال یې ترې اخیستی دی، نو قتل کې په سارق باندې قطع د ید ده. وارجلهم، او پښې من خلاف رد و بدل، او ینفعو من الارض، یا دې وشړلی شي من الارض د ځمکې نه. دا هغه سړی دی چې نه قتل کړی دی نه مال اخیستی دی، خو ناست دی په لاره باندې خلک یې راولی دی، چاړه چوړکۍ تمانچه ورسره ده، او چا لیدلی دی چې یاره په لاره په سړک تاوېدلو. نو حکومت یې وقته ویه چې دا سړی وشړه یا د دې ملک نه، د دې علاقې چېرته یې وشړه؟ الی السجن، جیل ته. د ملک نه یې مه وباسه، جیل یې ویسه، او په جیل کې دا خو یې جیل یې ویسي، هلته یې ټریننګ کړي، حال دې برابر کړي، او اغلا به څرنګې کوي، یا په څه طریقه باندې به هله، یا څه وخت به راوځئ، هغه ټریننګ شي مکمل. نو که دا یو له سزا ورکړه، یو به د چوک کې ځوړند کو، بل څوک به پورته وګوري، غلا ملا بنئ. ذلک لهم خزي، الله دا خو شرمندګي شوله په دنیا کې، ولهم او دی ولرا په آخرت، په آخرت کې عذاب عظیم، عذاب دی ډېر لوی. الله ترغیب ورکوي توبې ته. الا الذين، مگر کسان تابو چې توبې وي سلامین قبل مخکې، ان تقدروا علیهم، چې تاسو قادر شوي نه ویا په دې باندې. هلکه نیولی دی نه دی، نیولی دی نه دی، ورالی توبې ویستله، بس غلطي نه شوې ده. نو فعلمو پوه شئ ان الله یقین الله تعالی غفور رحیم، بخونکی مهربانه دی. واخر دعوانا